نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون صدق الله العظيم. سورة النحل سورة سمپارا پنزسل ویختم نمبر آیت دی. مخیتن کی دا کافران دا پاراد آخرت عذاب دا جہنم بیان شو. اس پا دی آیتن کی اللہ پاک دا دے کافران دا پاراد دا دنیا عذابنا ہم ذکر کی. دا مکی مشرکان و بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلاف قسم قسم منصوبے جوڑو لی. اللہ پاک دی یری چی ولی تاسو امن کی یی چی تاسو باندی عذاب راشی او تاسو جوندی پسمکا کی خخشی لکا سنگ چی استاسن اوڑان دی کافران پسمکا کی بازی جوندی خخشیو لکا من جملات حغین قارون نولی تاسو دا دین پا امن یی چی تاسم دا غ پشان خخش یا تاسو باندی عذاب راشی او تاسو دا سر پخپل حال باندی خبر نشی چی سنگرا باندی عذاب راغی لکا سنگ چی دا لوت علیہ السلام پا قوم باندی عذاب راغلو نولی تاسو دا تدابیر کوئی تاسو باندې کاغه شان عذاب راغین داغین تاسو په امن کیږي یا د پخوانو بازو قومونو په شان چې هغه په سفر کې روان هغه بهر وتلو په وی باندې عذاب راغی ور تاسو داغین په امن کیږي لکه څنګه چې نور قومونه لکا فرعون دا موسیٰ علیہ السلام مقابل اللہ رب العالمین پا صورت دا سفر کے حلاک کو نتاسو داغی عذابنا پا امن یا اللہ جل شانہو پا تاسو باندے دا سے عذاب راولی چی تاسو کم کی یا تاسو باندے یر راولی او بیر سر اللہ پاک تاسو حلاک کی نولی تاسو دا دے پیغمبر خلاف دا منصوبے او دا تدابیر او مکرون کوئی نو تاسو دا دے عذابون پا امن کیئی نو دا خو یقین خبر دا چے کافر دا اللہ پاک دا عذاب نا پا امن کی ندے نو چے پا امن کی ندی نو پا کار دادا چے دوی دی دا دی تدبیرونو او منصوبونا بنشی کم منصوبی او تدبیرونا چی دا پیغمبر خلاف کبھی پکار چی دی منصوبو او تدبیرونو نمنش بیا اللہ جل شانہو دے کافرانو تا دا محلت ورکولو حکمت ذکر کئی کافر سرد کفر اللہ پاک پا عذاب باندے فوراً نحلاکی داولی دے کس حکمت دی اللہ جل شانہو فرمائی چیز دیر زیاد مہربان یم نو دیتا محلت ورکوم چی دی خبل حال صحیح کی فوراً پا گناہ باندے و پا کفر باندی اللہ دا کافران زکن حلاکی چی اللہ مہربان دیر بیا اللہ رب العالمین دا خبل وحدانیت دلائل ذکر کی چی دا دلائل کافران اگوری دوی بخبل کفر پریک دی او اللہ پاک و امن ایمان برو اللہ پاک فرمائی چتا پکار دار چی دوی اگوری
چې دا مخلوقات ما پیدا کړی دي نو د دې مخلوق دا سوري کله خي طرف ته اوړي کله ګس طرف ته او الله پاک ته سجده کوي دا سوري کله یو طرف ته اوړي هم الله ته سجده کوي کله بل طرف ته اوړي هم الله ته سجده کوي چې دا مخلوق سجده کوي نو دې سوچو کې ایمان دې وروړي دې سجده کوي او بیا الله جل شانه فرمایي چې پزمکه اسمانونو کې څومره زنده سر مخلوقات دي دا ټول ما ته سجده کوي تر دې چې فرشتي موي ما ته سجده کوي نو چې دا ټول مخلوقات هم سجده کوي فرشتي هم سجده کوي دومره لوی بادشاہ نو دا کافران بیا ولې سجده نه کوي ایمان ولې نه وروړي د دین پاک مخلوق فرشتي هغه سجدي کوي د دې په نسبت باندې ښکته مخلوق لکه نور حیوانات الله ته سجده کوي دا کافر بیا سجده ولې نه دومره لوی ذات او بیا دې سجده نه کوي نو دا د دوی جهالت او ناپوهي ده او فرشتي سره د دې چې وی معصوم دي ګناهونه نه کوي د ګناه هغه ماده فرشتو کې نشته او د هغه باوجود هم هغه د الله نه یریږي او الله جل شانه عبادت کوي د هغه نه انکار نه کوي او د الله پاک د طرف نه چې د فرشتو ته کوم حکم کیږي هغه شان کوي مخالفت نه کوي چې فرشتي د الله عبادت کوي نور مخلوقات عبادت کوي الله مني بیا دا کافران ولې الله نه اکار خدا ری چې دیم عبادت کړي وي الله یې منلې وي الله پاک د دې باوجود چې دې عقل ور کړی دي اشرف المخلوقات انسانانو کې پیدا کړی دي او دا غي باوجود د ایمان نه وروړو الله ته سجده نه کوي دا د دې کافرانو ناپوهي او د دوی جهالت چې د دومره دلایل باوجود دی بیا الله نه مني او الله پاک ته سجده کوي د آیاتونو د سجدي نو کله چې یو سړی د آیاتونو د سجدي اولولي په یو مجلس کې چې سو پیرم یو آیت د سجدي لولي یو سجده وکړي او کنه یو پیری اولستو چکر مکر بارو بیا راغی بیا اولستو بیا چې سو پیری بار زی راځي او بیا لولي خپل سجدي وکړي په یو مجلس کې چا ووري د یو سجده وکړي او ریدون کې باندې هم هغه شان د څنګه چې په وین کو باندې سجده دا سجده کول دا واجب دي طریقې دا د سړی بنیتو کې چې د قران د تلاوت سجده کو دا بنیتو او لړ بشي پزمکه بسجده لګي درې پیری ما سبحان رب الاعلى و الله اکبر سر بزي دا سجده ده چې کلم د آیتونو د سجدي سړی لولي سجده بقي دا کول واجب کنن دې اونکړه سبا یو اوس دې اونکړه بل وخت یو کا خوکې به مثال روزانه تلاوت او قران دې ختم په سجدي دې نه دي کړی نو قران کریم کې سور له سجدي دي بیا یې وکړه خو سجدي کول پکار دي ځکه په دې سجدو کې الله پاک دا ذکر کوي چې کوم خلق ما مني نو هغه ما ته سجده کوي او چې کوم خلق ما نه مني نو هغه سجده نه کوي لکه اوس په دې کې دا راغله چې څومره مخلوق دي الله پاک تابعدار هغه سجده کوي مسلمان چې کله سبق وې دی به سجده کوي نو الله جل شانه فرمایي اب امن الذين مكروا السيئات آیا په امن کې دا کسان چې هغه تدبیرونه کوي بد تدبیرونه د پیغمبر علیه السلام خلاف او د صحابه خلاف د سنه په امن کې ان يخسف الله بهم الارض چلا پاک ژوندې خلق کې دوی بزمکه کې لکه د قارون ولک الله په عذاب را ول والله ژوندې خلق کې کافر ولدي دا غیر په امن کې او یاتیهم العذاب یا راشی بدی باندې عذاب من حيث دا غزین لا يشعرون چې دوی نپوي
چې د سره بیم نشو عذاب پیرا چې دا مون سره څه چلو نو دا کافر دا غین په امن دي چې ایمان نه وروړي او یاخذهم فی تقلبهم یا الله پاک ونسید ویلرا په عذاب باندې په وخت اوړېدو یا په وخت ګرځېدو یعنی په سفرونو کې فما هم بمعجزین پس نبوي دي بچ کیدونکي د عذاب نه سفر کې بلار روان والله پاک په عذاب راولي ولدي د الله د عذاب نه په امن دي ایمان ولې نه وروړي مګر در چې ایمان نور چې د عذاب نه ځانو ساتي او یاخذهم علی تخوف یا انس الله پاک دی لرا په عذاب باندې انسی په عذاب سره علی تخوف فیر باندې الله پاک په دې باندې سخت ير راولي ولدي د الله د عذاب نه په امن کې دي چې ایمان نه وروړي نو بیا دا مهلت ولې ورکړي سره دي چې کافر دی الله فورا ولې نه هلاک کوي نو دا غي وجه ذکر کوي فإن ربكم لرؤوف رحيم پس یقینا تاسو رب خامخا ډېر زیات مهربان او رحم کوونکی دی الله مهربان دی فورا نه هلاکي مهلت ورکړي چې کې دي شي سب شي اولم يروا ينغوري الى ما غسجنتا خلق الله جل پاک پیدا کړی دی من شیندا شیاونا يتفيأ ظلاله اوڑی مائلکی کی سوری داغی عن الیمین خی طرفنا والشمائل او گس طرفنا سجدا للہ سجدہ کون کے اللہ پاک تا سوری دا دیسی زنو وهم داخرون او دی اللہ پاک تا عاجزی کوي طول مخلوق دا دی دا سوری دام اللہ تا سجدہ کی چی دا سوری سجدہ کی نو دا انسان ولی نک وللہ یسجدو دا اللہ پاک دا پار خاص اللہ پاک تا سجدہ کوي ماغا مخلوقات فی السماواتی چی پاسمانونو کی دی ماغا مخلوقات فی الارد چی پزمکہ کی دی من دابت ہر قسم زندہ سرونا والملائکتو فرشتیم سجدہ کی اللہ پاک تا وهم لا یستکبرون او دی اعراض نکی دا فرشتی دا اللہ دا عبادتنا اللہ عبادت کئی سردی چی فرشتی دا گناہن مکمل معصوم و محفوظی یخافون ربهم دا فرشتی یریگی دا خپل ربنا من فوقم دا پاس طرفنا ویفعلون ما یؤمرون او دا فرشتی کبھی آسا چی دوی تکم حکم کولشی واخر دعوانا الحمدللہ